أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورت انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 18 آیات نمبر 150 151 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کیږي. اوس الله رب العزت چې نو هغه ذکر وکړو چې دوی ته مونږ دا ویلو بیا د الله جل جلاله چې نو هغه حجت کامله دی د الله دلیل چې نو هغه پوخ او مضبوط دی. نو دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ته وایي چې هلم شهداءکم الذین یشهدون تاسو راولئ خپل هغه گواهان چې هغه گواهی کوي ان الله حرم هذا چې الله دا شیزونه حرام کړي. دا تاسو چې په خپل مرضی باندې چې نو هغه کم حرام ګڼئ نو دا حرام شیزونه تاسو چې نو هغه راولئ او الله رب العزت چې هغه گواهی ورکړي چې او وقیدا الله پاک چې نو هغه حرام کړي دي. فإن شهدوا فلا تشهد معهم نو الله وی کچری دوی گواهی ورکی فلا تشهد معهم نو تاسو د دوی سره گواهی مور کوي. ځکه بعضی کرته اکثر خلک چې نو هغه د سی بعضی لو پران وي یا بعضی د دین نه داسې نو هغه به خبره خلک چې دا غوي اکثر د دروغ د پاره هم گواهی ورکي یا د هغه خپل خبره او د خپل عزت د برقرار ساتلو د پاره په غلطه باندې هم اتفاق کوي. نو الله رب العزت وی کچرته دوی په دغه غلطه باندې اتفاق شروع کو د دروغ گواهی ورکولا او سکسان راجمو شول چې او الله رب العزت مونږ ته دا ویل دي نو مخ کې په دلیل عقلی او نقلی دواړو سره ثابت شولا چې الله رب العزت د دغه شذونو حرمت قول نه کړي نو دا په الله باندې دروغ دي. فلا تشهد معهم نو تاسو د دې سره د دې گواهی مور کوي. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا او تاسو تابعداري مکوئ نو د خواهشات دای کسانو چې دروغجن کوي به آیاتنا زمونږ آیاتونه. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام نه خود دې تصور د سره نشي کېدی خو الله رب العزت چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ باندې موږ ته دا خطاب دی چې تاسو د دې يهود او نصارا د دغه چې نو مشرکین اولادین خلکو د دې چې نو هغه تابعداري مکوئ ځکه د دې دین اصل نشته دی د خواهشاتو پسې ورپسې دي او خواهشات چې نو هغه پوره کېږي نه نو کله به دوی یو خواهش ذکر کوي کله به بل خواهش ذکر کوي کله بل نو ځکه الله وی تاسو د دوی د خواهشاتو چې نو هغه تابعداري مکوئ هغه کسان چې د هغوی زمونږ آیاتونه دروغجن کوي. والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون هغه کسان چې په ایمان نه لري په آخرت باندې او دوی د الله سره نور چې نو هغه خپل هستیانې خپل چې نو هغه نور خلق د الله سره چې نو هغه برابرای حالانکه الله رب العزت چې نو هغه فرمان دی ولم یکن له کفوا احد د الله سره هیڅ څوک چې نو هغه همسر او برابر چې نو هغه نشته. اوس به د رکوع نمبر 19 کې الله جل جلاله فرمای قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم دوی چې د خپل طرف نه د کم شیزونو د حلت او د حرمت قول کولو نو الله رب العزت وی اے حبیب تور ته وای راشي چې زه تاسو ته تلاوت کم چې کم شیزونه الله پاک حرام کړی دي. نو په دې درې آیات کې الله رب العزت چې نو را روان کم درې دي نن موږ د هغه نصرف یو په دې کې وایو نو په دې کې لس شیزونه الله رب العزت چې کم حرام کړي د هغه تذکرہ کوي. په دغه لسو شیزونو کې په دې یو آیات کې چې نو هغه اولنی آیت نمبر 151 کې 15 چې نو هغه تذکرہ کیږي. الله رب العزت د هغه 15 شیزونو چې نو هغه ذکر کوي
کوي چې الله رب العزت دا شیزونه حرام کړي دي دا تاسو حرام څه نو هغه وګڼئ. بیا وی تعالو راشئ. نو عربی ګرامر کې تعال په هغه ځای باندې استعمالیږي چې کله یو سړی اوچت ځای باندې ولاړي او بل ته وایي چې ما پسې راشه نو هغه ځای کې تعال لفظ استعمالیږي. نو مقصد دا دی چې د کمی خبره الله حکم کوي الله د کمی نه منع کوي دغه باندې تاسو راشئ کاربن شئ نو تاسو بچنه نو هغه د ایمان اعلی او بلندۍ سطحې ته چې نو هغه به ورسئ تاسو به ایمان چې نو هغه بلند اوچت به مو شي. نو ځکه الله پاک وایي تعالو تو ورته وایي پیغمبر راشئ اتلو چې زه بیان کم تاسو ته تلاوت کم په تاسو باندې ما حرم ربکم هغه چې کم حرام کړي ستاسو رب. نو الله رب العزت تاسو باندې د ټولو نه وړاندې دا خبره حرام کړله الله تشرکو به شیئا د الله سره چې نو هغه څوک هم شریک ما جوړوي. الله رب العزت په خپل ذات او صفاتو کې یکتا دی د الله سره چې نو نه په صفاتو کې څوک شریک شته او نه چې نو د الله پاک سره په ذات کې څوک شریک شته. نو تاسو الله رب العزت له دغه شان خالص د وحدانیت د خالص توحید چې نو هغه اقرار وکړي چې بده کې کامیابی ده الله سره مو که شریک جوړ کو نو دا د دنیا هم وبال او نقصان دی او د آخرت هم بیا همیشه د پاره نقصان دی. دویمه خبره وبالوالدین احسان د مور او پلار سره چې نو هغه احسان کوي. وبالوالدین احسان مور او پلار سره چې نو هغه سو کوي احسان کوي. نو دې کې اوس ګوره دې چې الله پاک ونوي چې د مور او پلار له ایزا مرسوي دا خو به د سره کې نه د دې خو تصور چې نو هغه رښتي د مور او پلار حق دا دی چې تو مور او پلار سره احسان وکړي دوی ته چې نو هغه راحت ورسي. نو الله رب العزت د دې خبرې حکم کوي چې تاسو مور او پلار سره چې نو هغه احسان وکړي. درېمه خبره الله جل جلاله ذکر کوي ولا تقتلوا اولادکم تاسو مقتلوي چې نو هغه خپل اولاد من املاق د غربت د وجنه. ولا تقتلوا اولادکم مقتلوي تاسو چې نو هغه خپل اولاد من املاق د غربت د وجنه. ځینو عربو کې څنګه چې مخکې تفصیل سره تیر شولو د هغوی کې یو دستور داولو چې کله به جنۍ وشوه نو د هغوی به دغه جنۍ ژوندۍ چې نو هغه به یې ښخوله ځکه دا د کار قسم نه دا خو به ګټلی نه شي او صرف چې نو هغه به خوراک کوي جامه په ازار استعمال یعنی خرچ به کوي او آمدن به د دې نه راوړل به نشي کولی څه به راوړي نه. نو دوی به د دغې وجې نه چې دا خو به زموږ د غربت چې نو هغه ذریعه جوړه شوله نو دوی باندې دوی به دغه جنۍ راواغسته او قتل کړله. دویم به دوی په طور د ثواب باندې چې نو هغه قتلوله. نو طور د ثواب هغه داونو چې کله به د دوی بچي کېدل نو بچو کې به چې کله زامن وشول نو دوی به خپل لسم زوی چې نو هغه به د بوتانو په نوم حلالولو او دا به کار ثواب ګڼلو. الله رب العزت وی لا تقتلوا اولادکم من املاق تاسو مقتلوي موجنه خپل چې نو هغه اولاد د املاق د وجنه د غربت د وجنه چې نو هغه تاسو دو مقتلوي. نو دلته الله رب العزت نو هغه دویمه دقه قول کوم بیا دغه شانتي حضرات نو هغه دام لیکل دي چې د اولاد دینی تربیت نه کول دیت دین نه خودل دیت الله او د الله د رسول چې نو هغه نه خودل دیت د الله رب العزت احکامات او د حضور علیه الصلاۃ والسلام سیرت نه خودل دا هم چې نو د اولاد قتل دی بلکې دا د دغه جسمانی قتل نه د قتل چې نو هغه خطرناک دی. هغه وجه دا ده چې جسمانی قتل په وجه باندې صرف داغه دنیا برباد شوله دنیا نه چې نو هغه لاړو صرف دنیا برباد شوله او کله چې تا د اولاد دینی تربیت ونه کړو تا د الله حکمونه ونه خول د الله د پیغمبر طریقې دی وته ونه خو د الله د پیغمبر سیرت او صورت دی وته ونه خولو نو دا کس نو هغه ته د دنیا په لحاظ سره هم تبا کړو د آخرت په لحاظ سره دی هم تبا کړلو. نو ځکه الله وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم الله موږ به تاسو ته نو هغه روزي درکو او دې ته روزي زمونږ سره ده. شیخ سرفراز خان صفدر سیم رحمه الله چې نو هغه ذخیره الجنان کې یو جمله لیکل ډیره بهترینه وی که تاسو دغه وجه چې نو هغه د بسخر سبا کوي د په جبانه تاسو د قتلوي نو بیا خود دې نه مخ کې خپل ځان په خپل چې نو هغه خودکشي وکړي ولې دا توی چې کم رزق یې راوړي نه دا توی په خپل پیدا کی یا دا توی چې نه ستا په اختیار کې چې الله نه غواړي دا تو پیدا کولای شي نو دغه وجه نه الله رب العزت هر انسان د پاره داغه د پیدایش نه مخکې چې نو هغه داغه رزق لیکل څومره چې الله پاک داغه مقرر کړی دا به د ته میلاویږي.
ولا تقربوا الفواحش الله وی تاسو منځ د کېږي فواحش ته فواحش د فاحشه جمع ده او فاحشه ویل کېږي هر بے حیاي کرتا برابر خبر ده کاغه قولی کار وي کاغه فعلی کار وي که د قول سره تعلق ساتي او که د فعل سره تعلق ساتي ما ظهر منها و ما بدن کم چې ظاهر وي د هغې نه او کم پټ وي ظاهري طور باندې هم ګناه چې نه نو هغه ګناه دی ظاهري کې یو سړی ګناه کوي دا هم ګناه دی او کدی ځان له یوازې او پټ کوي نو دا بیا هم ګناه دی الله وی دې دواړو ته داسې ونه لا تفعلوا الفواحش چې پاشکار مه کوئ الله وی لا تقربو دغه فحش کار ته نږدې کېږئ هم د دې وجې نه الله پاک د مخکې نه سدباب وکړلو په دواړو صورتونو کې پنځم الله رب العزت فرمای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسو ما قتلوي چې نه نو هغه نفسو کم چې الله پاک حرام کړی دی د هغې قتلولو مګر په حق سره حق متعلق حضرات چې نه هغه لیکلي د دریو صورتونو کې د مسلمان قتل چې نه هغه روا دی په دریو صورتونو ما سوا د مسلمان قتل روا نه دی نمبر 1 چې دغه مسلمان چې نه هغه شادي شودی الیاذ بالله او بیا دې دغه نه اورست زنا وکي نو دغه مسلمان دغه قتلول چې نو هغه شرعن شرعي حکومت الله دې موږ باندې راولي نو په دغه صورت کې بیا د چې نو هغه قتلول شي نمبر 2 یو کس چې نو هغه بل مسلمان قصدن جانبوج کړي چې نو هغه قتل کی نو دی بیا اختصاصا چې نو هغه قتلول شي نمبر 3 یو سړی چې نو هغه الیاذ بالله دین اسلام نو واخړي مرتد شي نو درې ورځې پورې به ته مهلت ورکولی شي د شکوک او شبهات چې نو هغه اسلام متعلق څومره هغه به لرې کولی شي ځکه دین اسلام کې داسې خبره شته نه چې په هغې باندې سړی اعتراض وکړي او شک پکې پیدا شي که د سره راغلی هم دا به وله لرې کړي بیا هم ایمان نه راوړه نو دا سړی مباح دم د دی چې نو هغه به قتلولی شي نو ځکه الله وایي لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون الله وی په دې باندې تاسو ته الله پاک وصیت کړی دی د پاره د دې چې تاسو پوه شئ د عقل نه چې نه هغه کار واخلئ نو دا شیزونه الله پاک حرام کړي دی نه ما سوا دا نور څه کم دی دا تاسو خپل خود سخت قانون دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبر هلم راولی شهداءکم گواهان خپل الذین کسان یشهدون چې گواهی ورکوي ان الله حرم هذا چې الله حرام کړی دی دا فإن شهدوا پس کچری دوی بیا گواهی ورکړي فلا تشهد معهم نو گواهی مانو کو د دوی سره ولا تتبع او تابعداري مکو اهواء الذین د خواهشات د کسانو کذبوا چې دروغ ګڼل به آیاتنا زمونږ آیاتنا والذین اوای کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم او دوی بربهم د خپل رب سره یعدلون نور برابرای قل اوای ورته پیغمبر تعالی راشي تاسو اتلو چې زو تلاوت کم پتا سبحانه ما هغه چې زو تلاوت کم تاسو چې زو تلاوت کم ما هغه حرم ربکم چې حرام کړی دي تاسو رب علیکم پتا سبحانه الله تشرکو اولنې دا چې شرک مکوئ به د الله سره شیئا حسزم وبالوالدین احسان او د مور پلار سره احسان کوئ ولا تقتلوا اولادکم او مقتلوئ خپل اولاد من املاق د غربت د وجې نحنو مونږ نرزقکم روزي به درکو تاسو ته و ایاهم او دیتا ولا تقربوا الفواحش او من نزدې کېږئ بهایت ما ظهر هغه چې ښکاره وي منها د دغې نه وما بطن او هغه چې پټ ولا تقتلوا النفس التي او موجنه چې نو هغه نفس کم چې حرم الله حرام کړی دی هغه قتلول الله پاک الا بالحق مگر په حق سره ذالکم وصاکم به په دې وصیت کولای شي تاسو ته لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ